یو کس تپوس کړی دی چې قرآن کریم کې دی وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ستا د رب پروردگار په نږدې یو ورځ د زرو کالو برابر ده. نو سوال لا دی چې حساب کتاب د مخلوق سره په نیټه د نیمې ورځ الله جل شانه کوي، نو نیمې ورځ نه کومه ورځ مراد ده؟ د دنیا ورځ مراد ده. مطلب دا دی چې الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې هغه لږ وخت ټول مخلوق سره حساب وکړي. یو سړی دا وایي چې دا دومره دنیا کې اولین او آخرین پیدا شوي دي، د دې حساب به خدای خبر چې کله ختمیږي، ځکه چې مونږ ته په قطار کې 100 کسان ولاړې، نو مونږ د هغوی په بند نه پوهېږو چې دا به څه وخت ختمیږي. نه دی په ځان باندې قیاس کوي. الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی. هغه د سترګو په رب کې د ټولو حساب اخیستی شي. دا د دنیا یو جدا قانون دی او د آخرت قوانین بیا جدا دي، او د پای د ذرې ذرې حساب الله پاک کوي. لږ وخت کې د ټولو حساب کولی.